السلام علیکم ناظرین، زه باچا خان یم او تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل. نن ما تاسو سره یو جدا موضوع راوړله، هغه د پیریانو متعلق. د پیریانو متعلق زموږ په ذهنونو کې ډېر غټ اشکال پراته دي. زموږ ته د ورکوټوالي نه دا خبره شو ده د مور په غیږه کې او د مشرانو ټولو، یعنې زموږ پیدایش او زموږ چې کوم غټ شوي دا زموږ ذهنونه داسې جوړ شوي چې پیریان دي او دا سړی یری په سړي ورپسې کېږي، کله ترې مار جوړېږي، کله ترې لړم جوړېږي، کله ترې اوښ جوړېږي، مختلف قسمه شیزونه د ځانه جوړوي او بیا سړی یری. زموږ په علاقو کې هلته یو قبرستان دی ډېر غټه. په هغه قبرستان کې به موږ روان وو، نو موږ ته خو به دا قصې د مخکې نه شوې چې یاره فلانی کاکا په دې قبرستان کې روان وو او هلته یو مرغۍ راولوته او بیا د هغې مرغۍ غټېده بس بیا ترې څاروی جوړ شو، بیا د څاروي نه بیا غوایتي جوړ شو، بیا سړی وویره. په هغه قبرستان کې به چې موږ تلو نو موږ به سخت یریدو او هلته بعضې قبرونه داسې وو چې د هغې دا سوري شوي وو، د هغې دا کوپړۍ او دا لاس او دا هډوکي به دا به پراته وو، نو موږ به ترې ډېر سخت یریدو. نو موږ به که چېرته اوس په دې کې پیری ورننوځي او راپاسي او موږ چېرته ویروي یا هم چېرته وخوري، نو دا دغه چې کومه دي دا یره ترهه زموږ په دې زړونو کې د وختي نه کېښودی شو ده. نو اوس د دې متعلقه یو مفتي صاحب بیان کړی دی او ډېر ښه بیان دی، ما په اورېدلی دی. نو ځکه ما وایي چې یاره دا بیان داسې دی چې دا مخې ته شیر کول پکار دي چې دا کس خلک یې واوري چې د دې یرو تره او دا شیزونه د زړه نه وځي، نو دا به ښه. نو راځئ چې دا مفتي صاحب دا بیان کړی دی چې دا واورو چې دا مفتي صاحب څه وایي. نو راځئ چې دا واورو. په علاقه کې یو ځای و وجع به یې ورته وي، هسې تنګه لاره وه، نو هغې کې به اکثر چې خلک تلل نو پیریانو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې خبره ده، نو پیریان به راغلل، سړی به یې د لمنې نه داسې جک والو. خلق وو مشرکان د کاڼو عبادت یې کو، د لاتو د مناتو د عزا هبل، د لاتو مناتو د عزات څه خدایان نه وو، د باباګان وو، پلانکی باچا صاحب، پلانکی کاکا صاحب، د لاتو منات دغه شیان. دا موږ چې چاته نن سیدان، پیران، بادشاهان، میاګان، شیخان وایو، دغه لاتو منات دغسې عزتمن خلک تیر شوي دي. خلکو ته نه ډېره لویه بلا جوړه کړو، دا ډېر قدرمند دي او دا خو داسې دي او دا خو داسې، د ټپوسان قدر خلک. نو هغوی خو مشرکان وو، نو پیری به ورغې د لمنه کې یا په شیک کې به یې راکش ده به چې شاته وکته څه به نه و، نو مشرک سړی خو یریږي او اوس بلا خو هغوی له نه ورتله، الله خو هغوی نه پېژانده، نو ته ټوله ورځ لات منات او عزا او سیدانو پیرانو ته وازونه کوه، نو هغه خو رارسي نه. بیا به چې مخکې روان شه بیا به یې داسې لاس وروړه، څه یو ځای له به یې لاس وروړه یا وږېله یا ځای چې هغه به بیا وکته، بیا به نو کورونو کې خو دا خبرې دی بوډایګانو ورته کولې، دا بوډاګان سړي او دا بوډایګانې ښځې دا کور کې شرک پیلاوي چې کله دوی د قرآن نه نه وي خبر، دا قصې بیانوي نو وصوله هغه نورم یریږي. داسې پلنکي ځای کې پیریان راووتو، یو سړی و هغه داسې وړوکی ګډوری یې ولیده، چیلی یې ولیده، هغه یې راواغسته ځان سره یې په اس کېنولو، او چې روان شو چې کته هغه د ګډوري پښې چې دي هغه ځمکې ته رسېدلې وې، بیا یې وغورځوه، منډه یې کړه. دا خبرې یې کړې وي بچي خو یریږي. نو هغو به چې کله دوه درې ځل به پیریانو شاته نورانۍ وکړو، د به شاته وکتل نو ده نه به اوسان به یې خراب شو چې والله لکه چې هغه انیامې چې وي هغه شی لکه در پسې راووته، کاکا چې وي، بابا چې وي، پلنکي سړي چې وي چې په پلني املا ماته کړې وه، څټې پې مات کړی ولا لکه راووتو، نو چغې به یې جوړې کړې
وته بچي زستام سایه ما زستا پانا غواړم پانا خو چا غوښته شي نو د ورته چې زستا پانا غواړم وګوره ما ته څو نه وای نو څو غوړی او څو کړي چې ور سره وای هغه به وته کې خودل چې ستا په نوم می دا قربان کړي دي صدقه کړي دا مواله خو ما ته څو نه وای پیریانو خپل منځو کې میټینګ وکړو چې دا هډه راځي په خوند کې الک لمنه لګوته وروړه چې څه په مټ وی ټول د لګ دي نو غوی خپل منځو کې وی چې خواره مزدوره ضرورت نشته راځي دا د ناپاک زمن یې رو او بس خوندونه په اخلو نورور مخ کې یو پیره او بیا لشو بیا شل شو بس خو پوي شو چې دا د کم عقل بچی نورور چې چرته به د چا په مټ باندې څه شی او غوړه بوا چې به هغه زمانی کې به غوړه وکنه به خدای علم خود لکدا چې څه شی به ور سره او غوړی یا څه شی بس پیریان به ورپسې شاته نه ولګیدل کله چې کم دې وخت غوته ور وړیو کله لمنه نارانی ولې کله سوک ور کړه بس هغه به وی چې را غیره پسې اسرائیل اور څه به ورته په ځای کې خپل چې بس دا هر څه مستا پنون خیرات کړي او زستا پنانی سما خدای به ته اسیم هیرو نو قرآن سورت جن کی وی چې بعض خلق کا مقل داسیو کانو یعوذون من الجن اغوی با پناه غوښتا د پیریانو نو ستا پنوم می پناه دا زستام سیم فزادوهم رهقا قرآن وی چې دی خبره د انسانانو هغه پیریانو یره نورم زیاته شوا نورم هغه د انسانان نو باندې زړور شو چې اوه سبحان الله دا خډیر د بوزدل بچی دی اسی کی منګ یریدو نو بیا په خو خوندونه راواغستل او اوس په هغه لوبي راغستی دي چې څوک بهوشه سه پریوت او څوک لسونه خوځوي چې پیریان پیرغلی دی او د باندې ګونګیان دي او په دړاندیان دي او په د شیالیان دي او تاسو دا سه او کې او پلان کیږي تاغه په دې دروغ او ته بوته او ته وي دوی غوځین لمنډي وي نو اولی پیره خط تباہ و برباد کی بیائی مولا اور بیائی پا مولا وہی چه وہ ستم خڑی روشو کوا وہی لوٹا نو اللہ با اعلانو کی ورتا چه تاسو ډیر انسانان ځانته کړي کله یراولو کله شیطانیو کله د دروغو خبره کرا بعض ناپاک مولیان چې د پیریانو دا خبره خلق لکوي وداسي ماته استمخ کی بیان کې ویلي دي چې ار څوک د پیریانو څومره خطرناک مریض وي اچرته مبوزا سایکاټکس ډاکټر نفسیاتو ډاکټر له بوزا کده ٹھیک نشه راشمانه جرمانه والا 95 و 99% نفسیاتی بیماری دی خلقو تی نپیریانی بیماری جوڑی کری دی و خلقو خزی پی تباکت مولیانی پا دی کتکو وحی دی گوتو مینس کی ولک شیان ورکی کئی زورون پی کئی وحی سوزوی میاشت بنرازی کال بنرازی او خلق سوئی یر جی بقیدمو چه وروست ٹک شکنا اے دی ٹکی دو خطاست تماویلی دی خوچو سوپ نپوی گیزت سوکا د ټول کائنات سپر کمپیوټر لوی طاقت د ټول کائنات څوک دی الله دا د لوډ سپیکر ډانډا دا چې الله دې ته وایي چې چرګا نو دا به چرګي کنه بھائی دا کې دی چې بیا د لوډ سپیکر ډانډا پاتې شي جواب راکړه دا جمعات ته دا الله کور دی خو کدی ته الله ووی چې ته غری غرشا کن دا به فورا غر کیږي کنه بکیږي دا به غری دا به بیا جمعات نه الله او چې وی یو شیتا چې شا فیکون هغه شی فورا کیږي ولی سپر طاقت د کائنات څوک دی په دې کائنات کې د هیڅ شی هغه حقیقت نشته چې الله یې ونه غواړي که الله دې زمکه ته وی چې نشتا دا زمکه په سکند نه بس بیا به نه زمکه که اسمان ته وی چې نشتا اسمان به نه او که بیا دې غره ته وی چې ته چرګوړې نو بداو به چرګوړې د قصص دکه د شپږ فټه بدن کې سپر کمپیوټر څوک دی مازغه دماغ لکه څنګه کائنات کې د تمام څه د الله په حکمونو چلیږي
شک نشتا دا سے دا شپک پوٹا بدن اختیار اللہ دے دماغ لور کڑے دا دماغ چې څه ومني دا بدن به هم هغه کوي کده خوشحال وي که خفه کده چا مزغو دا وي چې زما ګوټنی خوږیږي د ده به ګوټنی خوږیږي ډاکټر ته به لاړ شي اکسرې به یې وکړي علاجونه به وکړي هغه به ورته چې ستا په ګوټنو کې هېڅ انفیکشن نشته خو د ده به ګوټنی بیا هم خوږیږي ولې ده ته سوپر کمپیوټر ویلی دي چې دلته دی درد دی که خیال دی کړی چې داسې وهمي سړی وي چې هغه ته ووایي چې هلکه داسې رنګ دی زیړ زیړ دی ته دا لاس را دی خوا که او ته خو تودم یې 20 منټه پس به د هغه 104 کې تبی ولې ده ته خپل مازغه ووایي چې ته بیمار یې چې ده ته مازغه ووایي چې ستا د بدن ټمپریچر دی د بدن به ټمپریچر وي د ده سوپر کمپیوټر بلد پروت دی هغه دا شی ډایل که دقه سي زمنګ د مسلمانانو سوپر کمپیوټر چې دی دماغ دیتا مولا صاحب دیتا پیرانو صاحبانو دیتا دروغجنو خلقو دیتا نیاګانو نیکونو دیتا بوډاګانو دیتا قصو د کہانیانو والاو خلقو دی سوپر کمپیوټر ته خلقو دا غند ورويشته دا پیریان دي دا باباګان دي او دا زیارت ته او دا وهل کوي او پلان کې سړی روان و دې زیارت نه خبر او کړه او د خلې کا غشوا او پلان کې سړی روان و دنه چې کم دې ډکه راو شو کو او دې ډکی سره سترګه ولګي سترګې دې بوټه وېستا بچپن نه د کمپیوټر کې دا خبرې ناشتي اوس چې دا سړی زیارت ته لاړ شي او دې په زیارت کې غلاف ته غلطه سره ګوتې وروړي ټک کمپیوټر ورته وایي چې تا ته خو نیا ویلي و چې که دله دې ګوتې وروړې که نه څه چل دي کېږي نو په بدن یې خامخا څه چل کېږي بیا څه وایي یاره زه بابا والم دا بابا نه وي ولا دا خپل کمپیوټر والی دغه وجه ده چې زمونږ په شان سړی لاړ شي منګ له کودال راکه چې دا ټول بابا دله راوباسو او هغه دله زاکروټ کې دله کېږدو لکه څنګه ګرمپیر بابا کې چې رایسته و نن نه څو کاله مخکې ملک سعد ته بریلیان راغلل ورته ویې چې موږ خوب لیدلی دی جي او دا بابا موږ ته ټولو علماو ته راغلی دی راته یې ویلي دي چې ما دې ځای نه لرې نه کي ملک سعد ورته ووایي چې زه والا حیران یم چې ستا خو خوب ومنم که خپل خوب ومنم هغه ورته چې هغه څنګه وایي چې ماله دا بابا څومه شپه ده چې خوب کې راځي راته وایي چې په خدای بشي او پتا بشي دې رکشو ټرارې زه دومره تنګ کړی یم په دې ګرمپیر بابا کې چې مازغه مې بالکل خراب دي چېرته خوشي ځای له مې یوسه نو اوس که بریلیانو ورته ویلی چې ستا دا خوب غلط دی نو هغه به ورته چې نو په تا کومه وحي راغلې ده خو ته هم دروغجن بچی یې که ښه مزېدار یې وروره ورپسې خپارې راوستې 28 فوټ کودایي وکړه قبر پکې نو دا چې شمدید خبرې دي بیا چې کله پوه شو چې نشته قبر بس فیصله هم دا وشوه چې نشته خو هغه زیارت والا خلکو خو کار خراب شه هغه ووایي چې اوس چې نشته شي خو دې سره خو الغټو من الغټې نشته کېږي هغه ځای ته لاړ هغه ځای کې بل قبر جوړ کړو چې موږ هغه ځای نه هډوکې راوړه نو خلک خو بیا دا پوښتنه نه کوي چې ته موږ ته کمپیوټر کې وښایه چې تا رښتیا راوړي دي که اوس هغه ځای کې لوبه ګرمه ده نو خبره مې دومره اوږده د کار خبره وکړه بے فائدې خبرې زه نه کوم انشاءالله دا د فائدې خبره ده ستا غټ کمپیوټر کې چې کومه عقیده تا انسټال کړه دا به تا کې دننه چلیږي دا نه په تعویز کې کمال شته نه په بابا کې کمال شته نه په خاورو کې کمال شته نه ستا په دې غاړو کې چې کم تارونه او دا کم شیان اچو نه دې کې کمال شته خو چې کله یو سړی تا راوسته کور ته او لور یا په ښځې یا په زوی دی د هغه کمپیوټر کې دا دي چې زما بابا دي پیریان دي او دغه په کمپیوټر کې دا هم پرته دي چې کمال یې څوک راوستو نو هغه یې بندولی شي پلانکې یې بندولی شي سړی را روان دی اوس به یې بند نو چې هغه راشي غرب به او غروب به هغه ووایي چې انشاءالله 6 میاشتې به نه راځي د ده کمپیوټر ووایي چې 6 میاشتې خو دې خلاص نو اکثریت بیا 6 میاشتو پورې نه راځي هغه د کمپیوټر فیصله کړي دا په تعویض کې کمال نه خدا خلق پویاوه کنه څه به پوي کی